الرحمن الرحیم یو خبره پرون سبق کوم دا ویډیو کنه چې د ضمیر مرفوع دی د مستتر راځي او منصوب مجرور دی دا مستتر نه راځي دا ولې نه دی دا مرفوع متصل لا فاعل جوړیږي او فاعل په منزله د جز د فعل دی په هر یو فعل بغیر د فاعل نه نه راځي نو که فعل یا خو اسم ظاهر وي یا تو بارز وي کنه وي نو مو چرخه مغال د ضمیر سری سری چر ضمیر پکې څنګه پکې نه ویږي معنی او دا منصوب او مجرور چې فضله واقع کیږي زیاتې ګډه شي ده نو دا نم برابرې دي سو ایک نه دي دا چې زیاتې ګډه شي ده نو دی وځي دا چې نو دغه پکې نه راځي مستتر نه کیږي زګر چې بغیر د دې نو فعل دا واقع کېږي شي پرې دا صحیح ده او بیا بل خبر دا وا چې د واحد مذکر صيغه او واحد مؤنث غائب صيغه یعنی ضربا ضربت یضرب تضرب او لیضرب لتضرب دا امر دې کله نه دي کله ماضی دي کله مضارع دي د واحد مذکر غائب او د واحد مؤنث غائب په صيغو کې ضمیر دې دا مستتر دی د تسنیه او د جمع په صيغو کې دا بارز ښکار دی د دې وجه ذکر کړو چې فرق راشي بیا چې دا فرق راولي نو دې تسنیونه الف لرکا د جمع نو ولریکا او په مفرد کې راول کنه فرق حاصل ته فرق راولي نو په خبر څه وینه کنه دلته یو استتار دی استتار دا خفیف دی او بروز شرین دا ثقيل دی ولی ځکه چې شوسی نه ذکر شوی نو ذکر کول دا اگر چې دایي خو بیا هم د ذکر کولو په نسبت باندې کوله کوټی ترانه دي کنه چې نه ذکر شوی د سر ناړو ذکر نشته لري از سر ناړو هغه دایي تذکرہ نشته لري اثر او هغه ویل شته نو د بارد خو بیا هم ویل شته کنه دا خفیف دی دا نه ذکر کول دا استتار دا خفیف دی او د تسنیه او د جمع په صيغو په نسبت سره هم په واحد کې جن دا تخفیف دی جو خفیف تور کول شي کوڅ بیا دا وای چې ته چې د واحد په صيغو کې جن دا لکه خفت ته پکې نو په ضربا او په ضربت کې مزګه ضمیر ته دا پټ وو نو دا که شان دي ته په ضربتا او په ضربته او په ضربتو کوم ضمیر پټ کا کنه د واحد په صيغو کې نو الله کې نه پټوما ولې نه پټوما زګه دی وای چې دا استتار ته دا قرینه خفیه را او ذکر کول چې دا استتار دا قرینه قویه را او د متکلم او د غائب په نسبت کې متکلم ته نه دا لکه دغه قوی دی نو قوی ته ورکړي خوښ اوس بل خبره ده نن سبق چې دا په دې کورونه خبره باندې بیا خبره باندې اعتراض دی چې د متکلم څخه او د حاضر څخه دا دغه قوی دی جمعه په ځکه په ماضي کې زمير پټو وایي په باندې دا په ماضي کې هم زمير خارقو ضربته نو بیا دا مضارع څخه چې جوړه نو دا مضارع د مذکر حالت په سر کې دا مضارع د مذکر متکلم په سر کې او د مضارع د جمع متکلم په سر کې تولید من مستتر کې تضرب اضرب نضرب ولې زمير پټه کنه مخه خطا وې په مراغ کې دا زمير مې دا پټ کړل چې د لپاره چې دا متکلم او مخاطب دا قوی دی په نسبت سره د غائب سره او په ذکر کولو کې او په حذف کولو کې ذکر کول چې دا قوی دی ځکه ما ذکر کو کرا نو دا خبره په مضارع کې نه مانی ویګر نه مانی نو دی وای چې ذکر کول چې فرق راشي بریږي مانو په مېز کې سره شي فرق راشي چې مضارع او ماضي په څیر کې سره شي دی وای چې فرق راولي چې مضارع کې بارستا او ماضی کې پټ کا ویلې به باندې نو دې څنګه شوم کوله وره دا دی وای په کار کولو کې او په پټولو کې کار کول چې دا اصل دی پوښتنه یعنی ضمیر بارز راځي دا اصل دی په نسبت دا ضمیر مستتر باندې پوښتنه او ماضی او مضارع کوم ماضی اصل لا ماضی او مضارع کوم سره مضارع نه دا ماضی نه پیږي او ماضی زمانه چې دا مضارع نه مخکې وي اصل دور کړو لکه کوڅه مې باندې نن سبق اولنۍ خبره د پرونی اخرنۍ خبره جواب پای باندې اعتراض دی چې پرون موږ وې چې دا متکلم په څو کې او د مخاطب په څو کې د موږ څخه بارش کړل چې دا قوی دی په نسبت د غائب باندې قوی دی په نسبت د غائب باندې او ذکر کول چې دا هم قوی دی ځکه ذکر شوی دوی چې دا ذکر کول قوی دی او د متکلم او د مخاطب سره دي چې دا قوی دی نو په مضارع کې مطلب یو لري پټ کړل پوښتنه باندې دا جواب موږ ورکو
ماضي چې دا اصل ده ماضي سره اصل ده الله هو دا یو چې فرق راشي بیا فرق راولي نو ولټ ولنه کې چې په ماضي ته پټ کړم مضارع نو په ضمیر استتار کې ضمیر مستتر او ضمیر بارز اصل څه نه ضمیر بارز ده ابو ماضي او مضارع کې اصل څه نه ماضي ده اصل دوه پرځ پوښي دا د خبرو پرون چې نو په یې ځل بوکول پټه په ضربه کول پټه دا یو وجه ده نن سبق کې به موجه لري کوي چې په یې ضربو کې او په ضربه کې او په تضربو او په اضربو او په نضربو کې ضمیر زکه پټه چې په دې کې دل کې په فاعل باندې دلالت کوم کې چې دا موجود ده په فاعل باندې دلالت کوم کې سره په ضربه او په ضربت کې زګه چې دلیل موجود دی په دې باندې چې له ګور ضربه ده نو ضربه کې ضمیر نشته ده ضربه کې ګور فاعل دی کنه د دې درس پروتون راځي ورو ما ویلو چې له فعل لپاره فاعل اسم ظاهر راشي یا له فعل لپاره فاعل دی دا ضمیر بادت راشي او یا د فعل لپاره فاعل دی دا مستتر راشي راولي کو پروتون کې نشته ده چې دې لپاره ضربه لپاره فاعل اسم ظاهر نشته ده او ضمیر دی دا به نشته ده چې فاعل نشته ده ظاهر کې او دا نشته ده ضمیر بارز نشته ده نو مو سوچ را فعل او فاعل نشته ده چې خونه کې مخامخ ضمیر به پټ شي صحیح شو لا دا شانتي په ضربت کې دا ضربت کې دا دلالت کې بری باندې چې دا مؤنث څنګه ده دا ضربه کو به فعل ده او دا دلالت کې چې دا څه څنګه ده دا مؤنث څنګه ده څه څنګه ده دا مؤنث څنګه ده نو تل کې لري لپاره فاعل چې دا څه چي نو فاعل کو دې لپاره اسم ظاهر شته نو او ضمیر کو پکشته نو چې بارز پکشته نو مخامخ ادمه چې ضمیر دې پټ دا څه چي یې پوښتنه مې باندې دا تاسو پوښتنه دا شانتي په یذربو کې یا چې نن دا دلالت کې بری باندې چې لکه دې فاعل چې دا پکې د دې فاعل محذوف دی مستتر دی دا شان په تجربو کې بتا دلالت کوي او په اذربو کې به الف دلالت کوي حمزه دلالت کوي او په نذربو کې بنون دلالت کوي په دې خبره باندې چې ماده کې دغه انت پټه دغه انا پټه په دې نحنو پټه کوم له بلې وځي دا شان دي سیدی د صفت کوم دي لکه ظالمون ظالمان ظالمون نو په دې کې هم ضمیر کې رنګ په مستتر وي په دې ضمیر سوي مستتر وي او په دې د الف او نون چې کوم دي نو دا علامې دي لري دا تسنیه څخه راځي د تسنیه والا فاعل کې دي شي دلته دا والا فاعل کې دي شي جمع والا فاعل کې دي شي وایي مې معنی او بیا دا خبره کوي کنه چې په یې ضربو کې دا یا فتضربو کې دا تا فاضربو کې دا الف فنضربو کې دا نون دا شان په ضاربانه کې دا الف فضاربون کې دا واو فضاربتون کې دا تا فضاربتان کې دا الف تاني ادا چې دا فاعل دا اسمونه نه دي بلکې دا حروف دي اسمونه نه دي بلکې څه دي څنګه دا اسم عمومي کدا تا اسم وګړي دا اسم وګړي نو ګور یو اسم په دې کې دا ده ضاربانه کې الف ځاو اسم شو او ته چې هما بدون اسم ده خوښ یا دا شان دي په تجربه کې دې چې راته په اسم ده او انت چې دا بدون اسم ده بدل کې بدا یو څه د پاره با فاعل نشي او عام صورت کې نشي کېږي چې او په اسم ځای کوو خلا ونور دې څه د پاره بدبنه کې علامه دوا علامه د فاعل نه دا براشي دا څه ویګنی والے دا شان دي موږ چې ضربت کې درې نه دا تا چې نه ضربت کې راته دا چې نه دا د فاعل نه خنه بلکې دا دغه نه خلا دا تانیث نه خلا سره خلا دا ستیم ته تانیث نه خلا دا فاعل نه نه دا د فاعل نه کوي او دا فاعل وي نو دا چرته هم ضربت د دې لپاره په فاعل اسم ظاهر نه صورت لري اے پر په فاعل اسم ظاهر او مو وایو کنه ضربت هندون ضربت هم هندون وایو چې ضربت هندون ته وي نو ته بیا د سې نشي ویلې چې ضربت فعل دی او دا تاسو کې فاعل دی او هندون ولا هم فاعل دی څنګه شي کولای لکه پوښتنه مې معنی ها نو چې د دې لپاره فاعل اسم ظاهر جوړېږي شي دې لپاره فاعل اسم ظاهر جوړېږي شي نو ضربت چې نه بری کې راځه دا فاعل نه کړل دا بری کې راځه صرف د تانیث علامه ده پوښتنه مې معنی دیوځه تلګه د واحد مذکر په سره کې تضریب زیدون ته نشوي نه تضریب زیدون یا اضرب زیدون ها دا څه شوي نه او اضرب زیدون دا نشوي نه نضرب زیدون و عمرو دا نشوي نه ځکه
د دې لپاره فاعل همیشه لپاره څنګه پټ وي فاعل همیشه لپاره څه وي د دې لپاره فاعل اسم ظاهر څنګه نشي جوړي رسو دې اسم راتلی شي اضرب نو رسو اسم راتلی شي اضربون رسو اسم راتلی شي نضربون رسو اسمونه راتلی شي وسنه شي راتلی فاعل نشي راتلی رسو چې دینه کوم اسم وي او منصوب بنا بر مفعول به اگر تاسو تضرب زیدن اضرب زیدن نضرب بکرا وعمرا او اضرب عمرا دا ویل شي او اضرب عمرو نضرب عمرو وبکر دا شي پوه نو کپدی کې ضمیر پټه په واجب الاستتار سره نو کپدی کې ضمیر پټه ښکار شي پدی کې ضمیر ښکار شي دې لپاره هندو چې دا فاعل نشي جوړوي دا نو پوه دا تاسو له دا صرف علامه تانیث دا علامه فاعل پدې پوه شو اوس وګورئ کتاب ده واستتر في خطاب المستقبل دا قرونی سبق سره ده چې قرونی سبق کې موږ ویل چې په مخاطب کې او د متکلم په څخه کې ضمیر موږ ځکه حقاره کړی دی چې دا قوي دي سری قوي دي نه چې قوي دي نو بیا دې په مخاطب کې دی ولې په د مضارع د مخاطب او د مضارع د متکلم په څخه کې تاول ضمیر چې دا مستتر کړی دی لکه پوه شئ دا د سوال جواب دی چې واستتر في مخاطب المستقبل او متکلمه للفرق چې دا پټ شوی دی د مخاطب مستقبل په څیر کې او د مستقبل د متکلم په څیر کې للفرق د بار د څو نه چې فرق راولي چې په مضارع کې خرق او په ماضي کې ولا پټ کړه واښه څه جواب دی ماضی سره اصل له او ضمیر بروز او استتار کې بروز سره جو اصل دور کړل شوی وقيل سره به موجه بیانې چې بیا یضربو تضربو او اضربو نضربو او بضربو ضربت کې ضمیر ولي پټه نه دې به موجه ذکر کړي چې استتر فی هذه المواضع دون غیرها وای پټ شوی دی په دې ځګونو کې ضمیر نه د دین علاوه په نور ځګونو کې لوجود الدلیل د وجه د موجودیت دلیل نه چې دلیل سره وعدم الابراز چې ضمیر نخاره کېدلی عدم الابراز ضمیر نخاره کېدلی فضربا او پتا فضربا کې والتاء بمثل ضربت او تا لك په مثل د ضربت کې والياء في مثل يضربو والتاء في مثل تضربو والحمزه في مثل اضربو والنون في مثل نضربو الګه وهي دا وی کنه چې په لګه پرې یضربو تضربو اضربو نضربو ضربا او ضربت کې ضمیر چون کې کارن اشتره نو دا عدم ابراز سره نه دا دلیل لري خبره ده چې دې فاعل سره دا پټه واښو به باندې ودا چې مثلی یضربو مثلی اضربو مثلی تضربو دې مثل مطلب دا دی چې لکه واحد مذکر غائب څنګه واحد مؤنث غائب څنګه او واحد متکلم څنګه واحد مذکر عاجز څنګه جمع متکلم څنګه دلته او متکلم او غائب دا نه ذکر کړو کوئی د یضربو په شان دي څنګه نه یضربو په شان څنګه یعنی واحد مذکر غائب د نضربو په شان څنګه یعنی جمع متکلم غائب جمع متکلم صحیح شو نه وهي ليست باسماء او دا حروف مضارعات چې کوم دي یعنی یا لکه څنګه چې ګوره په تضریب نه کې نون چې نه کنه دا فاعل دی نو د په نظر مو کې بل نون چې دا فاعل دی او څنګه چې په ضربا کې الف فاعل دی نو ته چې را په اضرب کوم د الف فاعل نه نه دا اسماء نه دي بلکې دا حروف مضارعات دي سری وهي ليست باسماء او دا اسماء نه دي بلکې سری والصفه او دا صفت في مثل ضارب وضاربان ورې په صفت په څه کوګه لکه ضارب ضاربان ضاربونه په دې کوم ضمیر چې دا پټ دی مستتر دی ولی ځکه چې دا دلالت په دې خبره باندې کوي چې دا څنګه صفت ده صفت لپاره مخه خامخا موصوفي صفت لپاره مخه خامخا سوي د ځینې چې لکه صفت یو موصوف دی نه ځکه صفت هو هغه تابع ده چې مخه سره غلبي موصوف راغلی خو شو چې غیر صفت نه مراد چې غیر اسم فاعل چې غیر اسم مفعول صفت مشبہ وغيرها دا سړي دي نو پدې کې هم ضمیر نه پټه نو ته چې پدې کې دا ضاربانه کې د الف او ضاربونه کې دا واو دا چې راغلی موږ دا فاعل نه بلکې دا فاعل علامي دي چې دلته زم فاعل چې دا تسنیه کې دي چې دلته فاعل جمع کې دي چې دلته فاعل مذکر کې دي چې دلته مؤنث کې دي وصف په مثل ضارب و ضاربانه وشو دا
بیا ولا يجوز ان يكون التاء ضربت ضمير ولا يجوز ان يكون التاء ضربت ضميرا كذا ضربتا وې دا جایز نه دي لکه څنګه چې په ضربتو کې دا تا تی تو دا فاعل له نو دغه شان دی په ضربت کې دا تا فاعل نه کنه نه بلکې دا تا څه شری ثاني سلام را څه شری ولا يجوز جائز ان يكون تاء ضربت شتا ضربت ضميرا ذكرت ضربت لك څنګه تاء ضربت لوجود عدم حذفها بالفاعل ظاهرا ځکه چې نو د وجه د موجود کېدل دي نه چې نشته حذف کېدل د فاعل ظاهر سره مطلب دا کنه کدا فاعل وې ضربت کې دا تا فاعل وې نو بیا به دې لپاره فاعل اسم ظاهر نشو جوړېږي دا فاعل وې نو دې لپاره اسم ظاهر بیا فاعل او جوړیږي ضربت هندوم چنده ویل کی کرا پوښوي د قشان دی په ضاربونه او ضاربونه کې دا ضاربانه کې د الف او ضاربونه کې دا واو دا هم د فاعل علامین دي دا کله فاعل علامه شنو بیا به یو په یو سیس کې بعد با علامه د فاعل جنده به شي نشي ولا يجوز ان يكون الف ضاربان وواو ضاربين ضميرا او په جایز دی چې دا ضاربانه کې د الف او ضاربونه کې دا واو ضمیر شي یعنی ضمیر د فاعل شي لان اخا ولي زګه کنه و چې فاعل په هیڅ حال کې نه بدلیږي را بدلیږي لکه یضربانی دي نو په یضربانی کې دا الف څخه نه فاعل نه غلا په یضربون کې دا واو فاعل نه غلا دا په هیڅ حال کې نه بدلیږي او ضاربون ضاربان ضاربین ضاربون ضاربینا دا په نسبی جری کې بدلیږي را بدلیږي او فاعل چې دا علامه دا نه بدلیږي را بدلیږي زګه و چې دا فاعل نه کوي لانه يتغير زګه ضاربون ضاربان ضاربون دا بدلیږي په حالت نسبی او جری کې والضمير لا يتغير او ضمير خدای دا نه بدلیږي لکه الف د یضربانی شو خو به نشوي یضربانی کې الف ته نو دا دغه دي نه بدلیږي را بدلیږي والاستتار واجب في مثل افعل وتفعل وافعل ونفعل افعل صغر الاولنی کا او استتار یعنی په واحد مذکر غائب په صيغه کې واحد مذکر مخاطب امر حاضر او واحد مذکر مخاطب فعل مضارع او په واحد متکلم او جمع متکلم کې ضمیر جو دا په مستتر په واجب الاستتار سره دلالت الصيغه عليه ذکر دلالت صيغه دلالت کې په دې باندې چې بلی کې خامخا فاعل معین دی وقبح افعل زيد وتفعل زيد وافعل زيد ونفعل زيدون ودا مثال جندا قبیح دی ځکه موږ ما کویل چې د دې لپاره فاعل جندا اسم ظاهر نشي جوړېږي او ته افعل زيدون و تفعل زيدون و افعل زيدون و نفعل زيدون و دا ناروا دي قبیح نه ویلېږي دا و به نشول لکانو ورنن سبق کې موږ درې خبرې وکړلې یو موږ د پرونی خبر وکړه چې پرون موږ ویل په ماضی په سیغو کې او متکلم کې او مخاطب کې لازم موږ څنګه ښکار کړل چې متکلم څخه د غائب سیغو په نسبت باندې او د حاضر څخه د غائب سیغو په نسبت باندې چې دا سری دا قوی دي نو موږ چې دا قوی دا خبره چې دا دغه وکړه نو دا په مضارع کې موږ کوم مضارع کې دی د متکلم او د مخاطب په سیغو کې زمير پټ کړل نو چې لکه دا دې پر چې فرق راشي نو فرق د الټ ول نه راولي دې فرق راولي نو چې ماضي اصل لا او بروس دا اصل له نو اصل دور کلا شوی صحیح شو نه بیا موږ دا وی چې په سبق کې دا 15 جګونو کې چې کم زمير پټن یو خدا وجه دا او به مو ته دا چې په دې کې لکه دا صيغه دلالت په دې باندې لګي فایل پټي او هغه دلیل سره هغه دلیل لاره چې لګل کې زمير ظاهر نه زمير ظاهر نه نو دې څنګه شي چې فعل لپاره فاعل نه لکه فاعل خو اسم ظاهر وي یا بارز وي یا مستتر وي نه لکه بارز نشته او ضمیر از اسم ظاهر نشته نو خامخا ضمیر په جندا په پټ وي واښوي بیا لازم ضمیر دې کنه بیا پرې یا په یضربو کې یا په ضربه کې چې نه استشتره په ضربت کې داتا چې دا صرف علامات اني صدا علامه فاعل نه صدا علامه فاعل نو بیا په کاغذ چې دا نه ویل کېږي واښوي یعنی پر فاعل اسم ظاهر نشورت له بیا وای چې په دې ضاربونه پرې دا الف چې واو ته ضاربان کې الف او دا واو دا چې نه دا د فاعل زمير نه ده بلکې دا سي علامه ده یا د ستې څخه د جمع څخه ده وایګه به معنی دا غیر فاعل دا په سوالات نه بدلې ده او دا په بدلېږي په نسبت په چریږي پوه شئ دی معنی